کتونکو سلامونه کوم. علف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. جمال شاه واده دی او جمال شاه زمونږ کلاس پیلو دی او څنګ کې ناست عرفان خان زمونږ د 400 د پاسپورت ډسټرک افسر دی او دی خوا چې کوم ملګری ناست نو خادم دی او دام پنجاب دی. خو موږ درې واړه بلکې کلاس پیلو یو، خو د جمال شاه به کې لږ شوم پړق او چې بیا نوکر شو نو لکه داسې اوټ هم شو که نه. خو بهر خلګرانو کتونکو شاعري د غني خان حمزه بابا او د هر چا شاعري چې کوم دی یو غټ رجسټر به لیکلو نه دغه ټیم چې کوم دی موږ ته هغه رجسټر یادېږي او هغه کلاس او هغه ډیسک را یاد شو او دغه دی نوی ژوند هم جوړ شو. دغه بل واده هم کوي. خو ګرانو کتونکو موږ دومره لرې ځای کې ګاډي ودرولې دي که نه چې واپس ځي نو دا د ازمې دپاره چې دا دومره فاصله هم پکې ورکړې ده نو دا دغه ځای د خلکو بس کمزوري ده چې کوم هلته کې ولاړ دي. عرفان خان تا ګاډي دلته راوستې نږدې که نه لرې ودرولې ښه ته وختي راغلي نو هغه ورته ووي لار هم بنده رګي دلته یې غټ پارک جوړ کړی دی ښه غټ ځای دی ډېر لوی سیسټم دی نو د ده نوی ژوند دی او دا زموږ د ناظم رور دی او ناظم صاحب له خدای صحت ورکړي نو هغه ته هم دغه ګیله وکړه دلته خو نه کوو خو دا بېسته راغلي بېسته داسې چې په کار و چې ده راته واده ویلو. اوس خو ناظم راته ویلي یا زمونږ کلي کې مشتاق لا دی حیات الله لا دی هغه په خپل ځای ستونه کړي دي اورې نو مشر وینا کوي یا مشرانو ته کوي که نه موږ کشران یو نو په کار چې موږ ته کشرانو وینا کړې وه. ښه واده را جوړ شو بس واده را جوړ خیر کاره په خوښه دې کړې ده که نه نه بس د خوښه واده دی نو په خوښه به نه کښې نو څه به کښې دا رشته دار دي که نه داسې رشته دار دي چې رشته دار دي بیا د خوښې نه ده که نه ورګو نادرای کې دغه حاجي صاحب زه ورکړه حاجي صاحب له غاړه ورکړه حاجي صاحب سړي ته چل ښایو که نه د واده نه پس پسه کوي اکثر چې کوم دی نو بیا سیستم راشي خو بهر حال عرفان خان ناست دی نو بس واده دغه د خوښې چې واده وغواړي نو واده به وکړي که نه څومره ورځ ده چې واده را جوړ دی دا خو یاره څلورمه ورځ ده څلورمه ورځ ده او ډیوټۍ له څونه ورځ چې نه ځي ډیوټۍ له خو یو 25 نه 25 نه او بیا مخکې به څونه چوټي کې مخکې یو 10 ورځې. عرفان خان هسې په دې موقع دا خبرې کوو زموږ د رواج داسې د علاقې که نه ودونه چې وشي نو اکثر خلک چې کوم دی نو بابا لږ شانتې صبر وکړئ بابا لږ مې ورته پرېږده نو لکه دلته کې ډېرې ډولۍ داسې وي که نه چې په سعودي کې وي یا په دوبۍ کې وي که نه او مونږ ناوې وله راولو یا بل ما یو واده اټینډ کوو نو هغې بل به مسافري کوو. دا نوکري یا د کلي دا بیا داسې ښه وي لاول خو بزنس ښه دی چې خپل بزنس وي که نه لکه نوکر لکه تاسو ته د رنګ رنګ خبرې کېږي په دفتر کې درشي رد بد هم درته ووایي تاسو وړی نو هسې دله به څه مشوره ورکړو هسې په واده څه بس جمال خو لږ لیټ شو خو زه دا هم ښه ده چې واده وکړو او خوشحاله یو پې ملګری هم دی را سره افس کې پاتې شوی دی او بیا ډېر ډېر دې مبارک شي او چې نور نه دی لیټ شوی دا ښه خبره ده بیا او ما خو دې ملګرو تاسې ګپ لګو مال په کار چې یو کونډه مو لکه ته چې دوه درې بچي ورسره وی که نه او نو بس دته به لږ اسانه وي ځکه چې واده نه بعد ډېر مسلې وي که نه انسان سره تکالیف ډېر وي او ټینشنونه ډېر وي خو زه بهرحال چې ویې کړو نو دا هم ښه خبره ده. ډېره ښکلې مشوره دې ورکړې ده بلکل چې تیار کار و لکه نور خو دغه خو ګرانو کتونکو تاسو عرفان خان خبرې واورېدې چې ما ولا مشوره ورکړې وه خو خیر دی ځه د دې نه پس په دویم وکړي که نه او کونډه کې خو ډېر زیات ثواب دی خو زمونږ پښتانه چې کوم دی او ویدونه به پې سونه کې په هغه یو توله باندې یوه میخه کېږي نو چې هغه میخه ساتي نو پی هم تسکي او ماسته هم ترې خوري ښه وي بیا ډوډۍ چې کومه ده ښه وي په تړله کوڅه کې مې تربور چې کوم دی که نه هغه پې دونه خرچه کړې ده نو زه به پې د هغې نه زیات کوم نو موږ پښتنو کې خو زت ومي نو په دې زت کې سړی زوړ شي جینۍ زړه شي ویښتو کې سپین را پیدا شي خو واده ونه شي. ګرانو کتونکو ون ډش پخوي او زموږ د 400 ون ډش سره غټې روجې او چې لا بیا اچار پکې پروت وي لکه دوی هم دنیا خرچې اخراجات کړي وي نو اکثر بیا موږ ته قرضداري ور مخې ته ولاړي واده هم زما وي او خو دې خلکو له هر څه ورکړي عرفان خان که نه نو مړه خپې نشته دی ور بیا هم پکې خبرې کوي لکه زه پکې اوس دا خبرې کوم چې ګاډي دې په ما باندې شلم مالت نه تاسو ډېره ښه خبره وکړه د غټو وریجو ده یو خو برکت هم ډېر زیات کوي خرچه هم بې لږه کمه راځي او بس خلک پکې ګیله هم نه کوي چې یاره ما ته پکې غوښه وه ما ته پکې نه وه دا قیسې هم پکې ډېرې نه وي بس یو څیز یو بس هر چا ته اږده کو 2 کیني او 3 کیني او یو کیني بس خوري به وځي به سبا چې لا توله سونه کې که نه او توله سونه خو داسې ده جي دا خره چې موږ ودونه کړي کینې د دې باوجود چې ښه په روزګار یو قسم ده بالکل په دې ټایم کې په دې ګرانۍ کې زما دا وس کېږي چې زه واده وکړم
یا کشرانو له وادونه وکړي دومره ګراني ده. نو بس الله دې رحم وکړي او الله دې زموږ مشرانو له دا طاقت او سوچ ورکړي چې د اخراجات او د خرچې مرچ او د مطالبې چې کوم دي که نه نو دا کم کړي. ځکه چې نن سبا کو دې ځینو ته شوله سونې ته شوله او دې روایات او رواجونو ته شوله او دې داسې روټو ته شوله لکه چې جمال دې څنګه کړې ده نو ډېره ګرانه ده جي. پښتنو یو خبره وه که نه نو هغه چې به بس خبره به وکړه اوس سټامونه مو لیکو بیا هم پکې لانجې او جی بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده جي او بس موږ باندې الله پاک رحم وکړي جي. څه د ملک حالات داسې دي ګراني هم ده او څه چې کوم دی زموږ رواجونه هم زیات دي نو دې وجې دا وجونه ډېر زیات ګران شوي دي جي. ښه ګرانو کتونکو دا جمال شاه واده دی او خدای دې دا نوی ژوند چې کوم دی دا په خوشحالو سره تیر کړي او دا داسې خوشحالۍ دې به بار بار راولي او خدای دې ناظم صاحب له وس ورکړي چې هغه هم وادو کې خو هغې کې لا مشتاق له حیات الله له لګیا دی نو ډېر زر ده چې هغه واده مو شي د ناظم صاحب. نو موږ راغلو او مبارکي هم ورته وایو خادمه ته ورته مبارکي وایې که نه او موږ ټول کلاس پیلو راغلي تکړه هلک دی محنتي هلک دی او بس زه وایم چې خدای دې په خدای خوشحالۍ بار بار راولي.